بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. عزیز طلبه کرامو، موږ د مثنوي شریف د نینامې سبقونه په درې نشستونو کې سرته ورسول. اوس د مثنوي شریف حکایات او داستانونه شروع کیږي. خدا عامې قصې او داستانونه نه دي، دا اساطیر الاولین نه دي، بلکې دا قصې په ظاهره کې ډېرې ساده ښکاري، خو په حقیقت کې دا قصې زمونږ د اصلاح احوال او حقایقو ته په رسایۍ کې ډېر غټ کردار ادا کوي. د علمی او اخلاقی مضامینو د خلکو په ذهن کې د کینولو یوه طریقه دا ده چې یو افسانه یا حکایت یا یو داستان بیان شي او علمی او اخلاقی مضامین او مهمو نکتې موقع په موقع د هغې په ضمن کې بیان کړی شي، نو په دې طریقه سړی ښه پوهېدی شي په یو خبره. گویا چې قصه د یو لوښي مثال لري، د یو پیمانې، او د هغې په منځ کې دانې دي. نو ظاهره خبره ده چې د عقلمند سړي د دغه دانو سره کاري چې څه پکې دي چې هغه ته حاصل کړي او لوښي څه کړي واپس کړي. نو ته په قصه او داستان او حکایت پکې مه ګرځه، په دې کې چې کم مطالب دي، عبرت آموز خبرې دي او تا ته پکې درس و نصیحت دی، ته هغه واخله. لکه مولانا صاحب په خپله مثنوي شریف کې یو ځای کې فرمایي: اے برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی بسانه دانه ایست. گفت نحوی زید عمرا قد ضرب، گفت چونش کرد بے جرم ادب. گفت این پیمانه معنی بود، گندم اشبستان که پیمانه اسرد. امر و زید از بهر اعراب است ساز، گر دروغ آسان تو با اعراب ساز. دا مولانا خلق په مثالونو سره پوی کوي، او چې یو مثال نی اکثر د یو په ځای دوه بیانوي، ولې د هر چا ذهن کې یو مثال وانلی نو دویم د هغه د مزاج سره مناسبت لري، نو تا په مثال پوی. هغه یې وروره قصه چون پیمانه ایست، دا قصه چې زه بیانوم دا د یو پیمانې مثال لري، پیمانې په شاندا او معنی اندر وی بسانه دانا، دې کې چې کومه معنی او مفهوم دی، مقصد دی، هغه د دانو په شان دی. معنی اکثر فارسی کې دا څه تلفظ کیږي، معنا موی په عربی کې، خو فارسی وانان معنی ویه، نو دواړه صحیح دي. نو که معنا وی هم صحیح دی د عربی په دغه معنا اندر وی بسانه دانیس یا معنی اندر وی بسانه دانیس، نو دا دانو مثال دی. نو تاله یو سړی دانې راوړي په پیمانه کې، نو ته په دغه لوښي څه کې دانې والا تی اوچت کو لوښي پرېږده. یا مثلا گفت نحوی زید عمرا قد ضرب، و یو نحوی ویلې چې زید عمر ووالو، نو یو بل سړی دغه شو دی ولی ووالو. گفت چونش کرد بے جرم ادب، څنګه د څه جرم کړی چې دله دغه د ادب دپاره د ووهلو. نو هغه ورته په جواب کې ویلي چې دا خو د معنی یو پیمانه ده، د دې منځ کې یو معنی پرته ده. نو چې تاله یو سړی پیمانه راوړي، هغې کې چې څه دي هاتې واخله او پیمانه مسترد کا. امر زید از بهر اعراب است ساز، دا امر زید به ورته ویلي چې دا د اعرابو دپاره دي، ساز ما سره جوړ شه، موافقت وکړه. ته څه کوې چېرې و د دې تحقیق کوې چې د زید امر والی دی او که نه دی والی. که ته وایې چې نه دی والی او دا خبره دروغ ده، تو به اعراب ساز، ته د اعرابو سره موافقت وکړه. د دې نه څه وکړه، خپلې جملې او عبارت پې صحیح کړه چې جمله صحیح ادا کړې. هغه اصول و قوانین ته زده کړه چې تا ته د عربی په عبارت کې سهولت وي. نو ګوره ښکلې مثالې ورکړه. لکه علامه اقبال مرحوم هم دا وایي: الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. عقلمند سړی صرف د الفاظو په دو پیچ کې نن خلی ځان نه ګیری،
غواص چې دا کم غوټې سمندرونو کې وي او جواهرات روباسي او صدف په ګوتو ورشي سیپه، نو هغې کې خو ګوهر دی، هغې سره یې غرض دی، دا سیپې او هغې باندې څه کوي. به هر حال د مولانا مقصد دا دی چې ته زما حکایتونو ته په هر نظر ګورې، حقیقي ګڼې او که فرضي ګڼې، خو ته ته مقصد حاصل کا چې په یو حقیقت باندې ستا ذهن کولا وهي، سر د خلاصي. ته دې پسې مه ګرځه. که مولانا دا حکایتونه د هر ماخذ نه اخیستي، که د لیلا مجنون قصه کوي، که د طوطي او د سوداګر قصه کوي، او که د کلیله او دمنه چې یو کتاب دی د هغې نه یو قصه رالي، نو خو مولانا په دې بېځانه حکایتونو کې یو روح اچولی دی، او په دې حکایتونو سره د انسان د تربیت او روحانی ترقی او په اخروی امورو کې د انسان د ذهن د کلاولو کوشش کړی دی. کامل گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. کامل سړی چې په عشق کامل وي د الله تعالی په معرفت کې، په علم و کمال کې، اکه خاورې تلاش کې هغې نه هم سونه جوړه کی، سره زر تی جوړ کی. یو ناقص سړی چې په علم و معرفت کې کمال ته نه رسېدلی، نو هغه که سره زر راوړي د هغه په لاس کې بې قدره شي، په چل نه پوهېږي، هغه د هغې په استعمال نه پوهېږي. هغه صحیح حدیث هم دی څه کې چې عقل و معرفت کې کامل نه، هغه د خلکو په نظر کې څه کې بې قدره کی. مولانا هسې د دې مثنوي شریف پاڼې نه دي تورې کړي، بلکې مثنوي شریف دا سعدی صاحب د دې شعر مصداق دی. نقاب است هر سطر منزن کے تے فروہشت بر عارض دل فریب، معانی است در زیر حرفی سیاہ چو در پردما شوق و در میغماه. سعدی وی چې زما دا کتاب چې دی، زه چې کوم حکایات او قصې کومه، دا په حقیقت کې د یو پردې تورې پردې مثال لري چې د یو دل زړه وړونکې معشوقې په مخ راځوړنده ده. د دې پر تورو کرښو شاته یو ښکلې معشوقه ده چې هغې ته به ستا رسیږي کېږي. معانی است در زیر حرفی سیاه، په دې تورو ټکو تا ته چې دا شعرونه ښکاري، د دې شاته لوی لوی معناګانې او مطالب دي چې در پرده معشوق و در میغماه، لکه ظاهره کې توره پرده درځي خو شاته د معشوقه ناستي، یا تور وریځي او شاته پکې سپوږمۍ ده. به هر حال زما عزیز طلبه کرامو، موږ ټول د آخرت د لارې مسافر یو، ډېر اوږد مزل زموږ مخې ته پروت دی چې په هغې کې ډېرې لوړې جوړې دي، نشیب و فراز دی. موږ دا مزل په تقوا او د اهل الله او صدیقینو په صحبت سره ځان ته اسانولی شو، لکه چې الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. تقوا اختیار کړئ او د صادقانو سره ملګری شئ، هغوی سره شئ، د هغوی صحبت اختیار کړئ. واتبع، یا بل ځای وایي واتبع سبیل من اناب الی، دا هغه چا لار پسې لاړ شه، تابعداري وکړه چې ماته انابت کړې، رجوع کړې ده. اگر که موږ دا سبق هیر کړی دی کني په هر مانځه کې سوره فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یا الله موږ ته سمه لار وښیه، د صراط مستقیم هدایتو کې لاره دا کسانو چې تا په انعام کړی دی. په چا انعام کړی؟ خدای پاک په خپله بل ځای کې د دې وضاحت کړی، الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. د پاک انبیاء نه رستو صدیقین دي، عزتمن خلک. نو منګ هر مانځه کې دعا کوو چې الله د دیو دغه ملګرتیا مو نصیب کړي. وحسن اولئک، او د رفاقت او ملګرتیا په اعتبار سره دا بهترین ملګری دي، او دا تا د دیو په صحبت کې به کم مقام ته حاصل کې. لیبلوکم ایکم احسن عملا،
چې الله تعالی مرګ او ژوند پیدا کړی چې وازمایي تاسو چې کم یو په تاسو کې د هغه عمل احسن دی، صیغه د اسم تبدیل د ډېر ښکلی او ښایسته دی. صرف عملونه کول نه دي چې په عمل کې څه روح وي، اخلاص وي، للهیت وي، د الله تعالی او د رسول د عشق په نتیجه کې هغه عمل ترسره شوي وي. نو عزتمندو، لہذا د دې صدیقینو او اهل الله د ملفوظاتو نه په الهام اخیستلو سره دا سفر موږ ته ډېر اسانېدی شي. چا ویلی موری مسکین هوس داشت که در کعب رسد، دست در پای کبوتر زد و ناگاه رسید. یوزی که یو میگه و عجز کمزوره، هغه صدا شوق پیدا شو چې رضا خانه کعبه ته ځم. نو چون کې مزل لري او میګه نشو رسیدې په هر ملک کې چو د یو سوچ وکړو. د حرم یو کوتره راغلی و، هغه په نظر وراله ناسته وه. د میږي سوچ وکړو چې ته خو نشې تللی، خو راځه د خپې پورې ونښته. غلی غلی ورغی، هغه کوترې ته په څه طریقه د هغې خپې پورې ونښت، چې والوته ډایرکټ خانه کعبې ته ورسېد. هغه خانه کعبې کوتره وه. په هر حال دا یو مثال دی. یا علامه اقبال مرحوم وایي عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. د عشق یو ټوپ چې ټوپ یې ووالو کیسه تمام کړه، مسئله آسان کړه. اس زمین و آسما کو بے قرار سمجھاتا میں. عمدہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی د پارسی مترجم قرآن کریم په مقدمه کې ما یو شعر لیدلی و. هغه دا ویلی ولته صنما رای قلندر سزا در به من نمایی، که دراز و دور دیدم ره و رسم پارسایی. صنما د قلندر لاره ښاییږي که ماته راوښیې. ولې د دې پرهیزګارۍ او تقوا او د دې لاره ډېره لمبه چوړه اوږده ده چې یکدم قلندري لین راته وښیي چې په هغه طریقه زر خپل مقصد ته ورسېږم. زه د مثنوي شریف د اولني حکایت شروع کولو نه مخکې د طالبانو توجه یو اخري خاص خبرې ته راوړم چې د ځوانۍ او د صحت د وخت د عمر قدر وکړي. څنګه چې یو حدیث شریف کې راغلی دی اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 سیزه مخکې د 5 سیزونه غنیمت وګڼه. شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، د ځوانۍ قدر وکړه مخکې د بوډاتوب نه، او د صحت او سلامتۍ قدر وکړه مخکې د بیماری نه. د دې 5 جزونه زه په دې 2 اکتفا کوم چې زموږ د درس سره تعلق دی. د حدیث دا 2 حصے چې پیغمبر علیه السلام د ځوانۍ قدر وکړه، د صحت قدر وکړه. گویا په بوډاتوب او پوخ عمر کې د دین یا د دنیا کار ته په صحیح طریقه نشي ادا کولی. دې حدیث ته ما ځکه اشاره وکړه چې ما دا کم درسونه چې نیټ له ورکړي دي، نو ما یو څو درسونه واورېدل. نو په هغې درسونو کې ځای په ځای د بشري حواسو د کمزورۍ په وجه غیر ارادي او غیر شعوري طور سره د پښتو بعضې جملې هم غیر موضوع ادا شوي دي، او په بعضو ځایونو کې زما ژبه د لفظي خطاګانو مرتکب شوې ده. نو زه د الله تعالی نه د دغه لفظي خطاګانو مغفرت غواړم او طلبه کرامو ته هم خپل معذرت پیش کوم. ولې چې کم درس ورکما دا ډایرکټ خبرې مان ریکارډ شي وغه نت لور کی پدې ماته نظر ثانی ممکن نه ده. ادا درسونه البته دا 20 کاله مخکې کول پکارو، د صحت او د طاقت دوران کې چې زماو خو الله تعالی ته به منظور و. اوس موږ په ناستم ستړي کیږو یا با 1413 غنټې ګرځېدو دنیا کې کارونه. دا ستومانتیا لغت زمونږ په کتابونو کې نو، او یا دا دی چې زه دلته ډېر سات کینم نو راوړم اکثر وجود د بعضو بیمارو ښکار دی، نو په ناستم ستړي کېږم. نو ځکه مې تاسو ته دا اشاره درکړه. او زما مثال وز دا کم عظیم پنچې د ورفاو دا ژوندې کولو، زما داسې مثال دی یوځي کې قاف خلق تلی دي ورفا صالحان ورونه بل کړي دي،
هغې نه ځانونه هم ګرم کړي، خلکو ته رڼاګانې هم ورکولې، اور مړ شوی دی، لږې لږې به سر کې پکې ښکاري. زه ورته پوکي وامه. نو عزتمندو دا ډېر ګران دی، او که زه لږ شعله ورکړم نو کار غواړي. عزتمندو دا زما د وس نه بار کار دی چې دا فن د عرفاو بیا ژوندي شي. یا زما مثال هغه دی، یو ګاډی ولاړ دی، ما کې خو طاقت نه دي که خو نه شم ولی. یو مشر سړي او چغه ووی، خلک راولي چې هلکه دا ټول پیاده روان دی، ګاډي له دیکه ورکوي. به هر حال هغه سټارټ شي او لږ په سهولت به مزل وکړي په صحیح طریقه. نو زه خاص کر د علماء کرامو نه، محتممینو نه زه دا عاجزانه التماس په ادب کومه چې دا کتابونه چې زمونږ مشرانو پخوا ویلې د فارسی ادب، د عرفاو، د صلحاو، برای کرم برای خدا، دا مه ختموي، دا بیا شروع کې مدارسو کې په هر طریقه چې وي. خدای دې کې چې د وړو کې خلک لږه مالګه واچي خو هغه ډوډۍ خوندور وي. نو عزتمندو لہذا کله چې ما په خپلو درسونو نظر واچولو، دا کم چې ما ورکړي دي، د تعجب خبره دا ده چې د درویشانو ملفوظات او دغه اشعار په دې کې ما هیڅ قسم غلطي محسوس نه کړه، او زما د دماغو په میمری کارت کې همغسې په صحیح شکل محفوظ پاتې شوي دي. او گردش زمان او د زمانې زما د زندګۍ خزانو چې زما په ژوند راغلی دی نه دي متاثر شوي. او د عبدالرحمن بابا دا شعر راته صحیح ثابت شو، هر بهار لره خزان په جهان شته دی، هر بهار لره خزان په جهان شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. نو په هغې کې زما خوله نه ده خطا شوې ده، یو ځای کې په آیت کې خطا شوې ده، په حدیث کې زه یو واقع ته اشاره کوم. به هر حال ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم، الا حدیث یار کې تکرار می کنیم. ما چې څه لږ ډېر ویلي دي ټول میر کړي دي، مګر صرف د یار خبره چې زه تکراروم چې دا عرفا دي، والله تعالی زما ذهن کې زما په زړه کې د دوی محبت اچولې دی. لہذا زه درس شروع کوم نوې، خو تاسو سره یو درد دل کوم چې په دې کې تاسو ته یو میسیج دی، ولې چې اول به تاسو بدیر یا زود دی حالت سره مخامخ کېږي. آمده دوران پیری آه جوانی ام گذاشت، آمده دوران پیری آه جوانی ام گذاشت، دوره مستی و ساز و شادمانی ام گذاشت. د بوډا توب دوران راغی او ځواني مې تیره شوه، هغه د مستۍ او ساز و خوشحالۍ دوران لاړو. در رسید ایامی پیری وای شد مویم سفید، حسرتا دورانی خوشی کامرانی ام گذشت، جان فدا ساختم برای دوستان خویش و تبار، هیچ وفا زیشان ندیدم جان فشانی ام گذشت. جان فدا ساختم برای دوستان خویش و تبار، ځان می قربان که د دوستانو خپل قوم قبیلې دپاره، هیچ وفا زیشان ندیدم، هیڅ وفا می د دوی نه ونه لیدله. جان فشانی یم گذشت، زما هغه سرتوړ کوششونه ډېر زیات کوششونه تیر شو. رحمان بابا وایي د وفا خریدار بل خواته دي درومي، دا متا د زمانې په دکان نشته. درغمې اهلو عیال از گرمی و باد خزان، اشتغال داشتم بهار زندگانی یم گذشت. په غم د اهلو عیال کې چې د ګرمۍ نه بچ کم، د غم ولو کما، او د باد خزان نه زه محفوظ ساتم، اشتغال داشتم زه مشغولتیا مې لرله، بهار زندگانی یم گذشت، زما د ژوند بهار اوس پرلی تیر شو. شد رفیق زندگی ذوف و دیابیت تا حیات، آهان ایام صحت و توانی ام گذشت. وزه شد رفیق زندگی ذوف و دیابیت تا حیات، زما د ژوند ملګری اوس کمزوري شوه، او دیابیت تر ژوند ده، دیابیت شوګر مرسته وي،
دا چې چاته ولګي نو د دې علاج نشته، دی سره به ګزاره کېږي، پرهیز ټیم به پس کېږي، خو د وجود نه تا حیات به ستا ملګري. دیابیت یا زیابیت سم ورته وایي، او شکر هم ورته پارسی کې وایي، او پښتانه ورته شوګر وایي. آهان ایام صحت تو توانی ام گذشت. افسوس چې هغه د صحت ورځې او طاقت ترین حالت زماغه تیر شو. آرزو داشتم گشایم رازهای اهل عشق، خدمت از من نیامد زندگانیم گذشت. په ژوند کې مې ورمانو چون کې الله تعالی ماته پرې فارسی باندې یو عبور را کړی دی او زه پې پوی کړی ما د ورفاو په دې دنیا باندې زه لږ ډېر پوی شوی ما، نو زما ارزو دا ارمانو گشایم رازهای اهل عشق، چې ما څه دې کې لیدلي دي چې دا نورو تم دا پیش کړم، د دیو دا رازونه کلاو کم، واضح کړم. لکه حافظ شیرازی، مولانا روم، حضرت بیدل صاحب، نظامی گنجوی، فرید الدین عطار، سنائی صاحب وغیرہ وغیرہ. ما دا ارمانو چې زه دا درس عام کم، دا قوم ته تحفه وړاندې کم. خدمت از من نیامد زندگانیم گذشت، زمانه دا خدمت نشو کم چې پکار دی او ژوند می تیر شو. وز زه په هغه طریقه دا نشم پیش کولی کم چې په صحت کې ما پیش کولی شو. اعتماد نیست بردار پناه سیف الرحیم، این دروس یادگار بود و زندگانیت گذشت. په دار فنا باندې اعتماد نشته ای سیف الرحیمه، دا درسونه به یادگار وي، دا به چلیږي. و زندگانیت گذشت، او ژوند دې تیر شو. اوس منګه د مثنوي شریف اولنۍ حکایت شروع کوو چې هغه د یو بادشاه کیسه ده چې په یو وینځه باندې عاشق شوی دی. پخوا زمانو کې دا د مثنوي شریف اولنۍ کیسه ده. پخوا زمانو کې یو پادشاه و، هغه د ښکار دپاره بار وتلی په غرونو او دشتو بیابانونو ګرځېده چې ناڅاپه په یو لار کې وینځه ولیدله او په هغه وینځه باندې دی عاشق یا مین شو. دغه وینځه په ډېر مال دولت واغیستله او رای وستله او د هغې وصال ته ورسېده، د هغې نه برخوردار شو. څو ورځې پس اتفاقا دغه وینځه بیماره شوه. پادشاه د هغې د علاج په سلسله کې د خپل وخت ټول طبیبانه روغوښتل چې څومره هغه زمانه کې وو. هغوی ته ویل چې دا زما معشوقه ده او تاسو د دې علاج وکئ، که چېرې دا بچ نه شو مړه شوه نو ګویا کې چې د دې مرګ زما مرګ دی، او کم طبیب چې د دې علاج وکړو زه به ډېر لوی انعام ورکم او د خپلو خزانو خولې به د هغه مخ باندې کوله وکم، ډېر مال دولت به ورکم. طبیبانو تسلي ورکړه چې ته بې فکره اوسه، موږ د وخت مسیحان یو، داسې یو بیماري نشته چې د هغې علاج موږ نشو کولی. موږ به خپل پوره کوشش کوو چې دا زر صحتیابه شي. مولانا وایي چې دوی د تکبر نه انشاءالله هم ونه ویله. دوی علاج شروع کو، خو وینځه د ښه کېدو په ځای ورځ په ورځ خرابېده، ښه کېده نه، او دوايانې چې دوی ورکولې الټا اثر یې کولو. پادشاه چې د دې طبیبانو دا کمزوري ولیدله چې وینځه ښه نه شوه، نو خپې ابلخپې جومات ته منډې کړې او الله تعالی ته په سجده پرېوته او ډېره زیاته زاري وکړه او الله تعالی ته یې وجړل. په سجده کې دومره زیات وجړل چې د سجدې ځای لون خوش شو. د الله تعالی د طرفه یو پیر دته आवाज وکړو چې ستا دغه قبول شو. دله خوب ورغی، نو په خوب کې څه ویني چې دته یو کس आवाज وکړو چې پادشاه ستا دغه دعا او سوال خدای قبول کو، زه لاړ شه کور ته، خو سبا به یو کس درځي، ته دا د الله تعالی د طرفه وګڼه، یو پیر او طبیب به درځي، هغه به ستا د وینځې علاج وکړي. دا امانتګر او صادق سړی دی او چې دی څه وایي د هغه په خبره باندې عمل وکړه، ستا وینځه به خدای ښه کړي. پادشاه کور ته لاړو، سبا انتظار کولو کوم ځای چې دته په خوب کې ورکړی شوی او مغه کس رالو، دی په ګرم جوشۍ سره استقبال وکړو، کور ته یې بوتلو، د هغې ډېر قدر و عزت وکړو. بیا ورته پادشاه د وینځې د بیمارۍ قصه وکړه چې دا زما معشوقه ده او دا بیماره شوې ده. غبي طبیب ورته وویل چې ته بې فکره اوسه، ته ما وینځې ته وروله، دا کم ځای کې ده او کور نه ټول خلک وباسه، زه به ځان له دې سره څو خبرې کوم او د دې نه زه معلوماتونه کوم په ځان لوالي کې، ولې چې شرمېږي بیا به هل نه وي د خلکو منځ کې. پادشاه دا غیبي حکیم وینځې ته وروسته
د هغه په نبض یې لاس کېښود، د ده نه تپوسونه شروع کړل، سوالونه چې ته کوم ځای کې پیدا شوې، د کوم وطن چا سره وې، بیا کوم ځای خرڅه شوې، د ژوند سرګذشت او سوانح حیات ما ته بیان کا. نو د دې نه تپوسونه کولو، دې خپل سرګذشت بیانولو وی بیا زه رالم رای وستم او سمرقند کې او په یو زرګر یې خرڅه کړم. نو دې دا نبض دی ناسې په نبض دغه په ټوپونو شو چې د دغه زرګر نوم یې واغېسته او رنګ یې سور شو او یو یې وکړ. دا وی بیا په هغه چې خرڅ شوم زرګر څه وخت ځان سره وساتلم، هغه بیا په بل چا خرڅه کړم. د سترګو نه اوښکې روانې شوې. طبیب پوه شو چې دا په دغه زرګر عاشقه شوې ده او د عشق په سوچ کې دې ته دا بیماری لګېدلې ده. ځکه حکیم ورته تسلي وکړه چې انشاءالله زه به ستا په علاج کې کوشش وکړم. دی له امید ورکړه چې ته به ډېر زر صحتیابه شې او په خپل مقصد کې به کامیابه شې. بیا راغې پادشاه ته خو ویل دا راز به چاته نه وی، دا راز به ډکې پټ وساتې، پادشاه ته به هم نه وی او زه هم پټ ساتم. بیا یې پادشاه له مشوره ورکړه چې دا زرګر به راوسته غواړي، دا به دلته راولې چې زه د وینځ علاج وکړم، د ده موجودیت راوسته ضروري دي. پادشاه یو دوه ډېر هوښیار کسان زرګر پسې ولېږل سمرقند ته. د هغه نښه پته خو وینځې ویلې وه، هغه یې ورکړه. هغه محله یې ورته ښولې چې کوی عاد پر، تاسو ته به عنقریب په شعرونو کې دا خبره راشي. زرګر ته دا د پادشاه قاصدان ورغله، هغه ته ډېر زیات دغه ورکړ، صفت یې وکړ هغه چې ستا په شان زرګر دی وخت کې نه پیدا کېږي، ځکه پادشاه ته منتخب کړی د دې خپلې وینځې دی، ته منتخب کړی د څه لپاره چې په تا باندې خپل زیورات جوړ کړي د سونې. دله ډېرې پیسې ورکړې او لالچ یې ورکړ چې تال ته راشې، تا ته به د شاهي خزانې نه غټه تنخواه او انعام ملاویږي. بهرحال زرګر تیار شو، دوی سره راغی. پادشاه یې ډېر قدر وکړ او د زیوراتو په جوړولو مصروف که مشغول که. او حکیم دغه غیبی حکیم پادشاه ته ویل چې دا وینځ هم دله ورکه، ورنکای کا، څو میاشتې به دا د سري چې دا د ده په وصال کې خوشحاله شي او روغه شي. دا د پسې بیماره شوې ده، بل حل د دې نشته. بهرحال دا وینځه پادشاه د زرګر ته ورکړه، هغه سره به اوسېدله. په رښتیا هم ښه شوه، د دې زرګر په وصال کې دا وینځه ښه شوله. بیا د غیبي حکیم د زرګر له داسې شربت او دارو تیار کړه چې دته به په روټۍ کې طعام کې ورکول. دی ورځ په ورځ کمزوري کېده او رنګ یې هم خرابېدو او د دې وینځې ورسره رو چون کې دا خو د په حسن او په ځوانۍ عاشقه وه، نو چې کمزوري کېده د دې دا محبت هم رو کمېده. آخر کې دغه حکیم د زرګر لا په شربت کې په طعام کې زهر ورکړو او زرګر مړ شو. او د وینځې مکمل 2-3 ورځې خپه و، د ده نه زړه صبر شو او واپس پادشاه ته حواله شوه او هغه ترې مستفید شو. دا قصه ده، دا اوس چې موږ کومه قصه روانه ده اوس یې کوو، خو دا په ډېرو شعرونو کې او مولانا په د دې کیسې نه ځای په ځای ډېر لوی عبرت آموز خبرې راویستې دي. پاتې شو دا قصه چې دا بېګناه زرګر ته په شربت کې زهر اچول او د هغه قتلولو او مولانا دته عارف او غیبی طبیب وایي او د الله استازی ورته وایي. نو مولانا د بیا د دې جواب ورکړی دی چې د حکیم د لاسه د زرګر وجل کېدل دا د الله تعالی په حکم مبني و. د دغه غیبی حکیم د پادشاه نه د نفع امید نه تیارېده نه څه لالچ یا د هغه د طبیعت رعایت هیڅ مقصد نه و، نه پې دباو، بلکې دا ټول د الله تعالی د حکم په وجود دی غیبی طبیب ته شوی و. څنګه چې د حضرت حضر علیه السلام په قصه کې هغه ماشوم د خدای په حکم مړ کړی و. بهرحال موږ اوس دا قصه شروع کوو. حکایت پادشاه و عاشق شدنش بر کنیزک و خریدن پادشاه آن کنیزک را و رنجور شدن آن کنیزک و تدبیر و معالجه پادشاه بهر کنیزک. حکایت پادشاه، کیسه د پادشاه او د عاشق شدنش، د عاشق کېدل د دې پادشاه بر کنیزک په وینځه. کنیز وینځې ته وایي. کنیزک دا کاپ د تصغیر د پاره دی او یا د تحقیر د پاره.
و خریدن بادشاه ان کنیزه کړه او اخیستل د پادشاه هغه وینځ لره ورنجور شدن ان کنیزک او بیماریدل دغه وینځ و تدبیر و معالجه پادشاه بهر کنیزک او پادشاه د دې د علاج د پاره چې کوم تدبیر کو دا قصه بیانېږي. بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماسان. ای دوستانو بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان. وس د دې ربط څه دی دا تیر در سره چې التا په اخري شعر کې مولانا ویلیو چې ستا د زړه شیشه چې دا په دې دوړو د ګناهونو زنګ دی رو تو زنګار از روخي وی پاس رو تو زنګار از روخي و پاک کنزل هرشا ته د دینه د زنګ پاک کا بعد ازانا نور را ادراک کن دا غین پس دغه نور څخه محسوس کو عموما حاصل کا. وس دې سره ربط داده دا زړه نه به دا زنګ څنګه لرکې نو په یو مثال سره د هغې بیانول مطلب دی چې اوس په دې کې راځي. نو دی وایي ای دوستانو دا بشنوید واورئ. اول د مثنوي اول سره په بشنو شروع کړی او دا بشنوید د زړه په غوږ یې واورئ. ای دوستان ای دوستانو این داستان دا داستان او دا قصه خود حقیقت نقد حال ماستانه. نقد څه ته وایي؟ نقد هغه پیسې چاله چې ته لاس په لاس ورکې لکه نقد پارسی کې ورته څه وایي؟ نقد. په خلاف د څه نسیعه یا پارسی کې ورته نسیه وایي. یو نسیه او یو نقدي، عربی کې ورته نسیه وایي. نو دا نسیه دا چې څه وخت چاله څه پیسې ورکې او نقد لاس په لاس. نو دی وایي چې یاره په حقیقت کې دا داستان واورئ په نقدو کې موجوده وخت کې زمونږ د حالت مطابق دی. او د نقد یو معنا په پارسی کې د کلام عیوب ښکاره کولو یا د هغې عیوب ښکاره کول دې ته نقد وایي. یا کوټه پیسې د خو اصل نه جدا کول دا هم د نقد په معنا راځي. بهرحال دلته به دا معنا والو خود حقیقت یعنی په نقدو کې زمونږ د حال حقیقت دی. لکه څه مطلب؟ یعنی دا داستان واورئ زمونږ د حالت مطابق دی. په دې داستان کې دا خبره نوٹ کې چې د پادشاه نه مراد څه دی دا توجه سره واورئ. د پادشاه نه کنایه روح دی، د وینځ نه کنایه نفس اماره هوا او هوس دی. او دا شکار نه مراد چې دا پادشاه ښکار پسې ورسېده نو دا شکار د حقیقت ته رسېدل. او شاهرا چې وایي په دې وینځ په شاهرا کې ولیدله د دې نه مراد د سیر و سلوک لاره ده. او طبیبان نه مراد ناقص عقلونه او یا شیخان ناقص. د خواصو نه مراد علمی صلاحیتونه. او د طبیب غیبی نه کنایه د شیخ کامل. زرگر نه کنایه لذت های دنیاوی خوندونه. او پیر نه مراد دا د الله تعالی نماینده دی چې په اسرار الهی باندې واقف دی. گویا کې چې روح په بدن کې د پادشاه حیثیت لري. په یو شاهرا کې د سیر و سلوک په لاره کې د خواصو سره یعنی د اعلی علمی صلاحیتونو سره ښکار پسې لاړ. د حقیقت د لټولو د پاره ووتلو خو په لاره کې وینځ باندې ماین شو. یعنی د هوا او هوس او نفس اماره ښکار شو او وینځ په زرګر باندې یعنی لذت های دنیوي باندې عاشق وا. او دا زرګر یعنی لذت های دنیوي په محبت کې بیمار وا. پادشاه یعنی روح دا ډیر زیات خپاو او طبیبانو یعنی شیخان ناقص ته رجوع وکړه. او دغه ناقص عقلونو د دغه وینځ یا د نفس اماره علاج نه کړی شو. او غیبی طبیب یې علاج وکړو او نو دغه سی شیخ کامل د نفس اماره علاج کولی شي. څنګه چې غیبی طبیب په زرګر داسې دوایو خوړله چې هغه د وینځ په نظر کې بد شکل ښکارا کو او بیا یې هلاک کو
او په دې طریقه وینځه صبر شوه او صحتیاب شوه. همدغسې شیخ کامل د نفس نه په تدریج حب شهوات او لذات دنیا جدا کوي تر دې چې هغه ترکوي دی او بیا شای روح، شاه یعنی روح د هغې نه مستفید کیږي. خلاصه د خبرې دا شوه که د زړه زنګ لرې کول غواړې نو شیخ کامل ته رجوع وکړه، د هغه په ارشاداتو عمل وکړه، هغه به په مناسبه طریقه سره ستا اصلاح وکړي. نو د مولانا د کلام غټه برخه او غټه حصه په دوو مضمونو مشتمل ده. یو توحید، د توحید د حاصلولو طریقه چې هغه بل اتباع شیخ کامل. اوس د دې لفظي معنا کو دا قصه نو انشاءالله تاسو به پې پوهیږئ. نقد حال خیش را گر پی بریم همز دنیا همز عقبا برخوریم. وی په خپل موجوده حالت باندې په نقدو کې کچره اگر پی بریم که دې ته مونږ ورسیږو غور وکړو همز دنیا همز عقبا برخوریم، هم به د دنیا نه او هم د آخرت نه میوه وخورو، نفع حاصل کو. مراد سری یعنی دنیاوی تعلقات او نفسانی لذات دی. این حقیقت را شنو از گوش دل تا برون آئی بکلی زاب و گل. این حقیقت را شنو، دا حقیقت وورا د زړه په غوږو، د زړه د غوږو نه وورا تا برون آئی چې بهر راشي بکلی مکمل زی آب و گل، د آب و گل نه. آب و گل نه مراد سری د دې نه کنایا ماشوم چې سن بلوغ ته رسی د اوبو او خټو د دې لوبو نه بهر کیږي دیتا، یعنی که ته غواړې چې بالغ شي مکمل او د آب و گل نه وځي د ماشوموالي د حالت نه، نو دا زه چې څه وایم دا حقیقت د زړه په غوږو واوره. د دې قصې نه ته عبرت حاصله کړه چې ته بلوغ ته ورسېږې، ته لا ماشوم یې. اصل آب و گل نه مراد دنیاوی تعلقات او نفسانی لذات هم دی، خو دلته کنایه دا ده چې د دې بچپن د حالت نه ته بهر شي. په هم گرداری دو جان را ره دهید بعد از آن از شوق پادر رانید. فهم را ټول کې، فهم گردارید جمع کې او جان په معنی د روح راځي، روح لا لار ورکې یا زړه لار ورکې. بعد از آن از شوق پادر رانید او پس دا غینا په شوق سره یعنی د سلوک طریق اختیار کې، د سلوک په لار کې روان شه. دی قصې ته په غور غوږ ونیسئ. هغه څه کیسه ده؟ بود شاهی در زمان پیش ازین ملک دنیا بود شو هم ملک دین. بود شاهی و یو پادشاه در زمان پیش ازین په یو زمانه کې مخکې د دې زمانې نه، یعنی پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې یو پادشاه تیر شوی دی. ملک دنیا بودش، د دنیا ملک هم خدای ورکړو، ملک دین یعنی مولا خدای سلطنت ورکړو او هم دیندارو، خدای ولا د دینم پوره حصہ ورکړو، تقوادار او نیک سړی. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش از بهر شکار. د اتفاقاتو نه شاه پادشاه یو ورځ په خپل سور شو د خپل خواصو د پاره سره خپل خادمانو، یو عوام دي د عوامو مقابل کې خواص چې پادشاه ته لګ نږدې وو، هغه سره ندیمانو ناس پاستو او داغه په اعتمادو خپل خواصو سره ښکار ته ووتو. بهر سیدی می شدو بر کوه دشت. د ښکار د پاره د په غر او دشت کې تلو، ناګهان در دام عشق و سید گشت. ناڅاپه د عشق په دام کې په خپل ښکار شو. څنګه ښکار شو؟ یک کنیزک دیدو بر شاهرا. په شاهرا کې، شاهرا هغه لارې ته وی، یو عامه ذاتی لارې، یو چې هر څوک پې رفت و آمد کې غټ کلاو روډ ته شاهرا وی. شد غلامی آن کنیزک جانشا. د چې دا وینځه ولیدله د دغه وینځې غلام جوړ شو. روح د پادشاه دی په د زړه نسه شو، مین شو. مرغ جانش در قفس چون در تپید داد مالو آن کنیزک را خرید. مرغ جانش در قفس یو نسخه کې چومې تپید. د دا روح مارغو لکه په پنجره کې ټوپونه وال، تپیدن استراب ته وی، ټوپونه وال بے آرامو.
داد مالوان کنیزک را خرید. دا دی وینځي چې څنګه ولیدله دی په مین شو، دی ډېر پریشانه شو او د زړه په دې لکه مارغه چې پنجره کې ټوپونه وای داسې ټوپونه والو د پیسې ورکې وان کنیزک را خرید. دغه وینځي واغسته په پیسو. چون خرید و را و برخوردار شو دان کنیزک از قضا بیمار شد. کله چې چون خرید و را چې دغه وینځي واغشته او داغه نه نفمن شو، داغه وصال ته ورسېدو، ان کنیزک از قضا بیمار شد. دغه وینځي د اتفاقاتونه بنا بر تقدیر الهی بیمار شو. وسه مولانا د دې قصې نه راکوزیږي او دوه مثال ورکي داستان نه لګ بهر وزي. مثال ویان که خرداش پالانش نبود یا پالانگور خر را در بود. انیا کې هغه یو کس وی خر لرلو پالان نو، پالان په خر د پاسه چې ازل شانه چې یا کتا چې په اس باندې زینګ دی، خو په خر باندې داسې زل په خوانی به ول جوړ کړي ابم ګران ابم قیمتن کېده. نو یو سړی د غزل او د کتی پیسې ور سره نه وي، هغه د لپاره په خرج چې زخمی نشي بوج پیچ یا سړی پکینی چې لګ نرم ناشتي. نو یو سړی خر خو پالان نه، پالان د پاسه چې په خر د غزل یا کتا چې یا پالان، نو بیا چې په خوا خو ډېر غریب وي او د خر به استعمال د دې اهمیت او د خر واسپ د وخه ولې چې په خوا د ګاډي او سایکل او موټر سایکل نه وي د دې ډېر اهمیت. نو چې کله پالانو موندو د خر د پاره زل پیدا کو، نو گور خر را در ربود، لیو خرو تختولو، ربودن یار در ربود دواړه سیدی، خو مطلب دلته چې ماته کو حمله پیو کمړې کا کوز بوده شاب میں. وس مولانا په یو مثال نه دی چې تا پوینو بعضی وخت د یو کس مزاج سره یو مثال ورکې بیا بل مثال، مزاجونه او طبیعتونه مختلف دي، بل مثال ورکې. کوز بوده شاب میں نامت بدست آس برا آب را چون یاف خود کوزا شکست. وی کوزا یو سړی سره و نو بنه ملاوي دي په خوا به د خورینې کوزي وي، وی چې کله وب پیدا کړي نو هغه کوزه ته د لاس وګورځي او ماته شو. اوس بس کې په دې مثالونو کې د مولانا مقصد دا دی چې دنیا کې پوره کامیابی ارمانونه د چا نه پوره کیږي چې یو پوره شي بل خوا کمزوري راشي. یا داسې مطلب دا دی چې دغه وینځه اول خو د په مینو چې هغه حاصله کړه نو بیمار شو. ګوره پوره خوشحالي نشته دنیا کې، کم واده کم یو کویدن د په جهان کې چې فلک او اخر وته ویر نکا اره خوشاله پسې غم راځي. به هر حال په دې کې هم دیته مولانا اشاره کوي چې دنیا او مافیها کې چې سدي دې سړی ر دلچسپي نه ده پکار، پوره لذتونه دې کې هیڅ چاته نه حاصل کیږي، دا صرف آخرت او جنت کې بتاته ملاويږي. خب بیمار شونو سه چلے کو پادشاہ شاه طبیبان جمع کرد از چپ پراست گفت جان هر دو در دسته شماست. پادشاہ د خپل وخت طبیبان را جمع کړو از چپ پراست د غس او خي چې څومره په دنیا کې ور ټول کړه او هغه وی ویلي چې جان هر دو زما او د دې وینځه ژوند ستاسو لاس کې دي، کچره د ژوند د دې وینځه علاج شو خو زبم بچ شم ژوند کچره دا مړ شو زبم مړ. جان من سهل است جان جانموست دردمند و خسته ام درمانموست. وی جان من سهل زما رو سال دی ارزش نه لري که زمړ شم خیر دی، خو جانموست زما روحم دا وینځه ده د ځان نه ما سره د دې فکر دی چې دا جوړ شي. دردمند و خسته ام زه دردمند او ستړی ما ډېر زړه ستړی ما، درمانموست زما درمان او علاج دا وینځه ده، زه باله خکېږم زما پریشانی باله ختمیږي چې دا ټیک شي. هر که درمان کرد مرجان مرا برد گنج و در و مرجان مرا. هر که درمان کرد هر هغه طبیب چې علاج کو مرجان مرا، دلته دا مر زائد دی یعنی جان مرا زما د روح علاج یو کو زما د دی وینځ علاج یو کو، مر زائد دی او د دې مصری دا کمی د ختمولو د پاره روسته دی. او په دې دویمه مصره کې برد گنج و در و مرجان مرا، دلته مرجان دا جزء کلمې دی، مرجان در و مرجان اکثر فارسی ادب کې یو ځای راځي. در قیمتي جواهرات او ملغلرو ته دواړه وي، په اردو کې ورته مونږه وي مرجان ته. نو کچا د دې دلته اول مصره کې جا په معنا د سره راغی مر جان مرا، مرته کټ کې جان مرا خاص روح زما لره، برد د یوړې گنج زما خزانه او در و مرجان زما دا به ټول د په خدمت کی د دینه وزد الله ورکما د خپل خزانو دغه نه. جمله گفتندش که جان بازی کنیم فهم گرداریم و انبازی کنیم،
جمله گفتندش دی ټولو پادشاه ته ویلې کې جانبازي کنیم موږ به فداکاری وکړو موږ به پوره کوشش وکړو فهم ګردارې موږ به خپل پوی را یوځای کو میټنګونه به وکړو مشورې به وکړو و جانبازي کنیم پل یعنی خو کوشش به وکړو خپل ځانونه به په دې لار کې قربان کو خپل دماغ به تیزار کو ستاره د مسله کې دا به موږ ټول سکو هر یکی ازما یعنی په مشوره او اتفاق سره به موږ د علاج کو هر یکی ازما مسیح عالم است هر عالم را در کف ما مرهم است هر یو زمنګ نه د عالم مسیح دی مسیح د حضرت عیسی علی السلام لقب دی مسیح یا مسیحا به ورته ول چې هغه په معجزې سره مړی بم ژوند کول مرزادی لاندې به هم جوړول نو د ډیر اوچت لاړه چې موږ داغه پشانی هر علم را در کفه ما مرهمیس هر درد لره زمنګ په ورغوي کې مرهم دی موږ سره بیماری علاج تا گر خدا خواهد نگفتن از بتر دلته مولانا یو عجیب نقطه ته اشاره کوي پس خدا بنمودشان اجزه بشر خو دیو دا ونه ویلې گر خو ان شاء الله ونه ویلې که خدای وغواړي دیو دا بتر څه ته وایي یو سړی دومره خوشاله شي او په دې ناز او نعمت کې د حد تیر شي او ناشکری شروع کی ډېرې زیاتې خوشاله ته څه وایو بتر وایي چې سړی کې تکبر راولي نو دیو د ډېر تکبر نه څه وکړو خوشاله و چېرې دا خو معمولي خبره ده دې بیماري بسي او موږ ته دومره لوی انعامونه او در و مرجان موږ له پادشاه راکوي د سرو زرو انعامونه راکوي نو خدای پاک دوی ته عجز بشر ښکاره که دې طبیبانو ته چې نه طبیبان په دوی نه پوهېدل چې د ظاهري اسبابو شاته د الله تعالی مشیت هم شته د هغه تقدیر او اراده هم شته دیو دغه نظر انداز که مولانا تا دې ته توجه راړي چې دنیاوي خو عالم اسباب باندې ته دومره باور به نه کې چې حقیقت نه غافل شي چې د پردې شاته الله تعالی شفا ورکوونکی هغه دی هغه به نه یې ترک استثناء مرادم قسوت است نه همین گفتن که عارض حالت است ترک استثناء څه ته وایي د حکم عمومی نه یو شی بهر کول یا دا حکم ما قبل نه یو شی بهر کول په الا سره چې مگر نو دیو دغه استثناء نه ویلې د استثناء معنا سوا جز الا مگر دا لفظي معنا خو دلته ته مراد ان شاء الله ده دیو دا استثناء نه کړ چې که الله وغواړي نو د مولانا وی چې دی ان شاء الله نه ویلا خو د دینه مراد زما د دیو قسوت دی قسوت چې د دیو زړونه سخت دیو کې څنګه دلی و نه همین گفتن کې عارض حالت است او دا صرف ویل نه چې په خلی ویلې وې دا خو یو عارض حالت دی عارض د مخ په معنا هم راځي او عارض یو شی چې ثابت نوي پیدا شي او عارضي وي اصلي نوي دې ته عارض وای نو مولانا وایي چې دا خو عارضي په خلو د جبه رااله دا عارضي حالت دی دا زه نه وایم زما مطلب دا دی چې د دیو په زړه کې د قساوت د وجې په الله تعالی باندې اعتماد او تفویض نو او دا په جبه باندې ان شاء الله ویل یا نه ویل دا یو عارضی حالت دی دا قابل اعتبار نه دی مطلب دا دی ای بسا ناور د استثناء بگوف جانی او با جانی استثناس جفت وی بسا ډیر کسانو ناور ده یا نا اور ده د اوردن نه کاله یا اوردن دواړه سیدی نو ای بسا ناور د استثناء بگوف ډیر داسې کسان دي چې بگوفت یعنی بگفتن دلته مصدر بوي گوف خو ماضی ده گوف هغه سړي او ویلې دلته دی وی چې ډیر خلک داسې دي چې په گفتن په مصدر باندې ده په ویلو کې استثناء نه وي ان شاء الله اډو ان شاء الله هم نه وي خداغه داسې مقام ته رسیدلې جانی او با جان استثناء جوف داغه روح دا استثناء سره یو زید ملګری دی د استثناء د روح او مغز سره چې تفیز ال الله دی ملو شوی دی چې داغه دومره اوچت ایمان او یقین او توکل دی په الله تعالی که ان شاء الله مونوي نو خیر دی داغه وخت الله تعالی هغه ته مستحضر دی نظر په هغه د ظاهري اسباب هم کوي
نو کوي ویم نه وای دغه سړی که اوم نه وای نو خیر دی. دلته بل تا ته پکې دا درس ملو شو په دې دغه کې چې خامخا ګورې چې هر کار کې د دنیا خو ان شاء الله به نه یې دا هم دغه د قرآن او د حدیث تعلیمات دي، صرف تا ته یاد دهانی کوي د قصو په طرز په شکل کې دا اهم مسائل ستا ذهن کې مولانا کینه کوشش کوي. خانو څه چلو شي ان شاء الله هم نه ویله تکبر وکړو چې دا څه شی دی، موږ د هر مرض علاج کولی شو، هر چې کرده نز علاج او از دوا گش رنج ابزون و حاجت ناروا. هر څومره چې علاج او دوایی وکړه دغه رنج زیات شو و حاجت ناروا او حاجت براورده نشو لا حاصل او ایسیم ته جوړ نکړه، علاج نشو، وینځ ورس پر ورس خرابېدا، کمزور کېدا، مرګ ته نږدې شو. شربت و ادویه و اسباب و استبیبان بور د اکثر آبیرو. شربتونه چې دی ورکول، دواګانې کول او دا تشخیصونه کول د دې استبیبان بور د اکثر آبیرو. د طبيبانو نه د دې ابرو یوړه دیو څه شو بی عزت شو د پادشاه په وړاندې. اگر کم لاف او تکبر چې کول وینځه نه کېده دی ول منګ هر مرض علاج کولی شو. نو دلته آبیرو یعنی د مخ آبت یوړو، د دیو اعتبار ختم کو، د دې عزت ختم کو. یا ابرو عام طور ابرو خودی وروزو ته وي ابرو، خو ابرو چې کله دا راشي په مد سره نو دا د عزت په معنا راځي، د دیو عزت یې څه ختم کو. نو کده دې تلفظ تاسو داسې کوي هم ټیک دی. شربت ادویه و اسباب و استبیبان بور دی اکثر آبیرو، د مخوبه او آب ولا یوړو، او که داسې تلفظ کې هم صحیح دی. استبیبان بور دی اکثر آبرو، دی کې آبرو لیکلې، خو که آبیرو وی هم ټیک دی. چون قضا آن کزین آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شاه از اشک خون چون جوی شد. آن کنیزک اگه وینځه د مرض نه لکه د ویښته شوه، مبالغه وکړه، ډیره زیاته کمزورې شوه، نری شوه. چشم شاه از اشک خون چون جوی شد، د پادشاه سترګې د اوښکو نه لکه څنګه چې جوی څه ته وایي، جوی لختی ته وایي، یا وړوکې نیر ته جوی وایي. لکه څنګه چې په لختی یا نیر کې په مخه اوبه رواني، دا تشبیه داسې ورکه چې پادشاه به همیشه د دې په یاد کې جړل او پریشان و دی وینځه پسې خکېده نه، همیشه به جړل. چون قضا آید طبیب ابله شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. کر کله چې قضا راشي، تقدیر د الله تعالی د هغه مشیت یو خبره وغواړي نو طبیب به کمقل شي، ډاکټر څه شي ابله څه ته وایي کمقل ته وایي، او یا ناپویا بے وقوف شي. صحیح معنی دا ده ابله بے وقوف. کله چې تقدیر د الله تعالی راشي نو طبیب بے وقوف شي، قابل ترین ډاکټر هم ذهن کارونه کی. آن دوا در نفع خود گمراه شود، دا کومه دوایی چې ورکوي په خپل نفع کې دا گمراه شي. څه مطلب دی؟ نه غیر موثر شي، کومه ډیوټي چې هغه بیا نه کوي، ولی چې هلته د الله تعالی حکم دی او په دې سیزونو کې اثر الله تعالی اچولی دی. چون قضا آیت فرو پوشد بسر، تان داند عقل ما پاراز سر. د الله تعالی د تقدیر په وړاندې بیا تدبیرونه کار نه کوي. از قضا سرکنگ بین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. وی د قضای الهی نه بنا بر تقدیر د خدای سرکنگبین صفرا زیاته کړه. سرکنگبین څه شی دی؟ پخوا زمانو کې دا سرکه او شاد به یو ځای کولو، د دې نه به یو شربت جوړولو او دا دی به صفرا کموله. کم سړی چې به صفراوي بیمارو نو سرکنگبین سرکه او انگبین اصل کې شاد او اصل تم وي، او پارسی کې هر خوک شیسته انگبین وي، خو د شهد او د اصل په معنا هم راځي. نو په خوا په زمانو کې به دا سرکه او انگبین یو ځای کولو، نو دې ته به سرکنگبین ویلې، او وس ورته سوي عربانو ورته سکنجبین یا شکنجبین ویلې. دا دغه په خوا یونانیانو به دا شربت جوړولو او د دې خصوصیت داو چې دی به صفرا کموله. صفرا یو قسم زیړه تروه ماده چې دا په جگر کې جوړیږي، او چې د جگر نه دغه خارج نشي نو وجود کې بیا دا کانیم جوړي،
او کم انسان کې چې صفرا وي نو دی ډیر تنخوی او تن مزاج وي. نو مولانا وی چې د تقدیر د خدای ته وګوره چې سرکنګبین خو صفرا کمه هغه اثر ختمه. نو د چې د طبيبانو مثلا چې سرکنګبین ورکول نو صفرا یې قضیاتوله. روغن بادام خشکی می نمود. روغن بادام د بادامو تیل څه کوي؟ خشکی کمی دا لینت راولی. لیکن دی الٹا خشکی پیدا کولا، معکوس کارو. از حلیلا قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچنف. وی حلیله چې دا ګوره د حلیله خاصیت دا دی. حلیله دا په هندستان کې ونه ده، ډېره غټه ونه حلیله ورته وي. د هغې چې کومه میوه نیسي د پستې یا دا اوس کې د دانې په شانه وړې وړې دانې وي، رنګ یې زیړ یا تور وي. په طب یوناني کې دا زیات استعمالیږي. نو د چا چې قبض کیږي او خېټه یې سختي نو حلیله به یونانیانو ورکوله. دی به خېټه نرموله او اسهال به پیدا کولو. نو وایي د څه چلو شو؟ از حلیله قبض شد. د دستونو په ځای حلیله قبض جوړ کو. اطلاق رف، اطلاق ازادېدو ته وایي چې کلمې ازادیه. آب آتش را مدد شد همچنف. اوبه چې دي دا خو اور مړکوي که نه. نو دې طبیبانو چې څه کولو نو مخالف اثر یې کولو. اوبه اور مړکوي دي، لکه ته چې په اور اوبه تویې او هغه لکه د نفت ښه شوله ورکېږي، ښه تیزېږي. نفت د خاورو تیلو په شان دغه دي چې دا قابل احتراق دي، دا سوځي او دا په ځمکه کې تر 1800 میټر پورې دا ښکته وي. دا جوور جوور کویان دې دپاره وباسي او دا ایران او خلیجي ممالکو کې دا روباسي نفت. تاسو باید دغه اورېدلي. نو دا یو ماده ده قابل سوخت چې سوځي. نو دې اور باندې چې اوبه به دې تویولې، د دې مثال دا سو چې گویا ته پې نفت تویې. نفت خو اور علی یا اور ښه تازه کوي، یعنی معکوس اثرات مرتب کړه. سستی دل شد فزون و خواب کم. د زړه سستی د دې وینځ زیاته شوه، خوب یې کم شو. سوزش چشمو دل پر درد و غم. دا سوزش یعنی په زړه کې سستی پیدا، د زړه سستی زیاته شوه او دا سوزش چشم دا په دغه باندې څه دی؟ عطف دی. څه مطلب؟ یعنی د سترګو سوځېدی زیات شو او د زړه درد و غم نورم څه شو؟ زیات شو او خوب کم شو. لکه دا دې کې دې ته راسته اشاره ده چې ګوره په دې سیزونو کې خواص الله تعالی ایښي دي. د اوبو چې کم خاصیت دی یا د حلیلې کم خاصیت دی یا د سکنجبین کله چې ته الله تعالی دغه خاصیت والی نو اسم نشته. نو دا د دې دغه کوي چې یاره د پردې شاته د الله تعالی مشیت او تقدیر نه غافل کېدل نه دي پکاره. نو د دې کیسې دغه ما تاسو ته وکړو چې دې کې ډېر لوی رازونه دي. یو به په خپل عقل انسان نه مغروره کیږي، د الله تعالی مشیت او اراده به په نظر کې نیسي، صرف په ظاهري عواملو به اسبابو تکیه نه کوي. همداسې په کومو سیزونو کې چې کوم خاصیتونه الله تعالی اوبه اور مړ کوي، خو که الله تعالی وغواړي دا اور به وإذا البحار سجرت چې هغه وغواړي نو د اوبو به اور والي. لکه د کامل موحد یقین او ایمان به د الله تعالی په ذات وي او د هغه نه به په دنیاوي اسبابو کې نه بې فکره کیږي. انشاءالله نور قصه به په راتلونکي درسونو کې دا ډېره اوږده قصه ده او ما تاسو ته مخکې دغه ویلې چې د شانه مراد روح دی. دغه نور تطبیق تاسو به پخپله کوئ. وخت هم ډېر زیات واغېست. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.